اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. د زمانه د میسج شروع کېدو نه مخکې ټول زما خویندو ته دا یو ریکویسټ دی چې دا ویډیو ډېره ضروري ده او دا خامخا شیر کړئ چې زیات نه زیات خلک وګوري او زیات نه زیات یتیمانو جنکو هلکانو ته پیدا ورسي. صحیح تاسو ته پته ده خپل کور فاونډیشن په سوات کې د یتیمانو ماشومانو په لاجنګ بورډنګ ایجوکیشن باندې کار کوي او د الله په ځل سره بوایز کیمپس، ګرلز کیمپس او د ویلیج نه پس زمونږ د زړه یو غټ ارمان دا چې د دې وړو دپاره موږ پروفیشنل ایجوکیشن شروع کړو او د هغې لپاره یو ډېره غټه منصوبه وه چې زما په خپل هم یقین راځي دا څنګه جوړه شوه. خپل کور نرسنگ او هیلتھ سائنسز کالج زه په دې موقع باندې ډېر زیات د زړه د اخلاصه د سابقه وزیر اعلی محمود خان ډېر زیاته شکریه ادا کوم او ډېر دعاګانې ورته کوم الله دې د هغه بچي کامیاب کړي چې په خپل هغه وخت کې موږ ته 15 کروڑ روپۍ ګرانټ اینډ راکړی و چې دا د صوبې په تاریخ کې د ټول نه غټ ګرانټ اینډ و او په موږ باندې اعتماد وکړو. او بیا شکریه د موجوده چیف سیکرټري شاه علي شاه صاحب چې په هغه وخت کې اډیشنل چیف سیکرټري و، د هغه د بهتر حکمت عملي په وجه باندې او انتهایي زیات په تعاون باندې هغه فنډس په هغه وخت کې موږ ته ریلیز شو او بیا والا بهترین حکمت عملي جوړه کړه او د ډي سي په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړه چې د هغې کمیټۍ په نګرانۍ کې دا بلډینګ خپل کو نرسنگ هیلتھ ساینسز سر ته ورسېد، بلډینګ جوړ شو. د دې ټولو شکریه ادا کوم د شاه علي شاه صاحب، د ډپټي کمشنر سوات او د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن. دا بلډینګ تاسو اوس وګورئ په دې کیمرې په نظر کې. نننۍ میسج زما دا دی چې د ملکن ډیویژن هغه یتیمان جنکۍ هلکان چې چا اوس 12 امتحان ورکړی او قابلان هغو ته زما درخواست دی د هغو دپاره به دلته پری ایجوکیشن 60% په دې اداره کې 40% په دې اداره کې پیډ سټوډنټان چې هغه باندې دا سیسټم چلیږي او ساده پورې تنخواګانې پوره کېږي او په سلو کې به شپېته زمونږ خپل کوټه چې بیا څومره نرسنګ کونسل دا د هغې مطابق به ځو خو 60% زمونږ ټارګېټ دی چې مونږ د ملکن ډیویژن هغه یتیمان جنکۍ هلکان واچو چې مخکې چار نه کېږي او دا بهترین کورس وکړي، بي ایس این نرسنګ کورس وکړي، د هغو لاجنګ بورډنګ ایجوکیشن باندې مونږ کار وکړو، هغو ته مونږ پری ایجوکیشن ورکړو. نو داسې ماشومان چې هغه زما آواز اوري او داسې خلک چې د آواز زما د آواز مخکې ورسوي هغه ماشومان ځکه 2 ورځې ټایم پکې پاتې دی او 31 جولائی لاست ډیټ دی چې دغه ماشومان جنکۍ هلکان کیمو کیټ ته داخله وکړي او په هغه ټسټ کې حصه واخلي ځکه ټسټ ایډمیشن به د هغې بیس باندې چې د 10 نمبر د 12 نمبر او د کیمو کیټ کې د 100 نمبر واخلي. موږ کوشش کوو چې موږ په 1 سپتمبر نه باقاعده کلاسې شروع کړو او د پیسې د رزلټ نه پس خو ستاسو دپاره ضروري دا ده کوم چې زما جنکۍ هلکان چې کوم یتیمان جنکۍ هلکان دي او زما دا میسج اوري نو هغه سبانۍ ورځ خامخا سبانۍ بل ورځ تاسو کیمو کیټ کې ایډمیشن وکړئ د امتحان دپاره چې هغه امتحان نه مس نه شي. خو هغه امتحان مس شو نو بیا په درېم کې بیا به دغه امتحان چې کوم کیمیو اخلي د هغې کې به کېدای شي بیا تاسو پاتې شئ ځکه موږ به په اولني ټسټ کې خپل ټارګېټ پوره کوو. نو زما به تاسو دا درخواست وي چې زر تر زره سبا خامخا کیمو کیټ کې داخله واخلئ هغه یتیمان ماشومان د ملکن ډیویژن چا چې سکل په 12 کې سالانه امتحان ورکړی دی. نو ستاسو ډېره مننه، الله یې خوشحاله کړه. اوس په تاسو ته موږ د نرسنګ کالج یو ویډیو په شکل کې یو ویزټ هم وکړو او زه په یقین سره وایم نرسنګ کالج جوړ شو کوم په دې کې فیسلیټیز دي داسې نرسنګ کالج به انشاءالله تاسو ته په KBK کې بالکل میلاو نه شي او زما دا میسج تاسو زر تر زره مخکې ورسوئ او ټایم ضایع کوئ مو. سبا کم یتیمان جنکۍ هلکان چې 12 کې امتحان ورکړی دی هغه سبا خامخا کیمو کیټ ته ایډمیشن وکړئ چې پای کې تاسو په ټایم باندې امتحان ورکړئ او بیا د هغې نه پس موږ ته په ټایم باندې اپلای وکړئ. ډېره مننه، الله یې خوشحاله کړي.